خلاف چې کوم پروپاګاندا شروع شوې ده نو په دې کې چې کوم تجزیه شوې ده هغې کې زیاتره اکاونټس یا چې کوم آی پیز دي نو هغه د هندوستان نه ویل کېږي چې کنه کې 30% نه سیوا خلک هغه د هندوستان نه په دې کې لګیا دي خپل حصہ چی نو پاکستان دننه چې کم پاکستانیان دي او هغوی ته پته نشته هغوی په خپل لا علمۍ کې د نورو خلکو پروپاګاندا یا د نورو خلکو هغه چې کوم یو عمل دی پای کې لګیا دی اننوینګلی پای کې حصہ چی دوی د نورو خلکو علیکار جوړیږي او د پاکستان په ادارو باندې دوی تنقید یقینا د پاکستان د ادارو د عوامو ترمنځ چې کوم د نفرت سیوا کولو هڅې کیږي د بهر نه نو په دې کې دی خپل حصہ چی پکار دا چې د پاکستان عوام په دغه قسمه پروپاګانډونه دغه قسمه فیک نیوز یا چې کوم دروغ نیوز دي دروغ خبرونه دي دغه نه ځان وساتي او د دشمن علیکار جوړ نشي زمونږ ادارې زمونږ د وطن محافظین دي هغوی لګیا دي خپل سرونو په قیمت باندې زمونږ سرحداتو حفاظت کوي زمونږ ستاسو د ملک حفاظت کوي نو پکار نه چې مونږ یو په غیر ضروري طریقې سره په سیاسي معاملو کې خپل ادارې راولو هغه په هغې کې ککړې کړو په هغې باندې الزام ولګو او د هغې څه بنیاد هم نه نن د بي بي سي یو سټوري راغلی وه چاپ شوې ده د هغې تردید کړی د ایس پی آر لخوا نو پکار دا ده چې دغه قسمه سټوریان راځي نو په دې باندې مونږ په دې باندې اعتماد ونه کړو مونږ په دې باندې اعتبار ونکړو او که څه دا سټوري مونږ کم از کم د بل ځای نه چیک کړو چې مونږ ته صحیح حقیقت مخې ته راشي او مونږ د فیک نیوز په چې کومه غیر ملکي پروپاګانډا ده یا کوم سازش دی نو په هغې کې مونږ د خپل وطن او د خپلو ادارو نقصان نکړو تر بیا د الله په امان